نو اول خو موږ دلته مصیبت جوړ کو د ماشوم مال هړو او د مال خوړلو نه الله پاک سو ځای مونږ منع کړی یو ځای خو الله تبارک وتعالی ډېر سخت وعید ذکر کړی دی او دا مال بیا ځان سره سنبال ساتي حتی یبلغ اشده تر دې حده پورې چې د خپل جوانی ته ورسي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم خوږو معززو مکرمو او محترمو مسلمانانو ورونو او خويندو میندو السلام علیکم ورحمة الله وبركاته الله تعالی جل جلاله امن والوه بچو دا پارا پلار او زنانه دا پارا خاوند دا د سر یو تاج او د سر یو عظیمه سایه او سوری ګرځولی دی ماشوم چې پلار مړ شي نو دی په ظاهره باندې بې یارو مددګار پاتې شي د والي صاحب مال او دولت یې چې کوم ورته پاتې شوی وي اکثر ظالمان راشي د مال خوړلو ته طریقې جوړوي تر دې چې هغه خپل سرپرست د چې وي هغه هم د مال خوړلو طریقې ایجاد کوي زنانه چې کونډه شي او د دې د سر نه د خاوند والتاج لاړ شي بیا دا غریبه ډېره زیاته پریشانه شي راشئ چې نن د اسلام د دواړو کمزورو خلکو سره کوم خوږ تعلیم مونږ ته راکړی دی انتهایی مختصر انداز کې په دې نظر واچو الله تبارک وتعالی د یتیم مال په بابت کې مونږ ته فرمایي چې تاسو به یتیمانو مال ته نږدې نه ورځئ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده د یتیم مال خوړل خو ډیر ګران کار دی یتیم مال ته به نږدې نه ورځئ مگر په هغه طریقې سره به ورځئ چې هغه ډېره ښکلې طریقه وي یعنې دې یتیم دپاره ښه مناسبه وي یتیم دپاره مفیده وي او یتیم ته پکې خیر وي او دا مال بیا ځان سره سنبال ساتي حتی یبلغ اشده تر دې حده پورې چې دی خپلې جوانی ته ورسي اوس چې ماشوم خپلې جوانی ته ورسي بیا حاله د مال به ورکې او د مال خوړلو نه الله پاک څو ځایه مونږ منع کړي وو
یو ځای خو الله تبارک وتعالی ډېر سخت وعید ذکر کړی دی. فرمای ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، بشکه هغه کسان چې دوی خوري مالونه د یتیمانو په ظلم سره، انما يأكلون في بطونهم نارا، بشکه دوی په خپلو خېټو کې اور اچوي، اور خوري. وسيصلون سعيرا، او زر دی چې دوی به داخل شي په جهنم کې. دما عزیزانو، د یتیم مال په بابت کې الله تعالی جل جلاله امنوالو اور یادی، اور یعنی دا مال نه دی او دا خوراک نه دی، دا اور دی. مونږ تاسو په معاشره کې چې سړی مړ شي، د هغه ماشوم په بابت کې مونږ څه کوو؟ که دا کس خدا نخواسته د ماشوم ول پلار چا وجلی وي، په غلطي سره یې وجلی وي، په ګاډي ماډي وهلی وي، بیا مونږ ورته وایو ورځه معاف کړی مو یې، پلار یې ورته ووایي دا فوت شوي کس، رور یې ورته ووایي، تره زامن یې ورته ووایي مونږه معاف کړی. دما عزیزانو، دا چا چې معاف کړی دا هغه کس صرف دونه قدر معافي ورته کولی شي چې د ده حصه کومه جوړیږي، نور به باقاعده د ماشومانو ته دیت ورکول کیږي او د ماشومانو دیت د فوت شده کس رور یا تره زوی نشي معاف کولی. یو ځای دغسې معامله وشوه، کس وفات شو، هغوی مقدمه او حکومت کې دعوه ونه کړه، جنازه یې په وکړله، نو ما ورته وی چې کم از کم ورسره لاړ خو شی، وایي نه مونږ یې معاف کړي یو. هغه مړی یې پنجاب ته دغسې رخصت کو، نه څه تعاون ورسره وکړو، نه دیت پرې کړو، ولې چې هغوی خو تاڼې کې راپورټ ونه کو، چې تاڼې کې راپورټ ونه کو، نو دلته دوی داسې مال شمار کو چې مال د یتیم و چونکې، او د هغوی رشته داران راغلي وو، هغوی د یتیم باندې زړه خوږ نه کړ. ما عزیزانو یاد وساتئ چې څوک وفات شي د چا د لاسه او ماشومان وي، هغه دیت د هغه ماشوم وال هغه نه معاف کیږي، هغه به اخلي، ورکوي به یې. مونږ معاشره کې یو بل مصیبت دی چې مړی کله وشي، بیا د هغه درېیمه، اوومه، هره جمعه، څلوېښتمه دا لازمي ګڼي، خامخا یې کوي، او چا مال نه کوي؟ د ماشومانو مال نه کوي. یاد وساتئ، اول چې کس وفات شي نو د مال نه بعد د ګور کفن کوي، خو صرف ګور کفن دونه چې قبر ورته ځای ورته میلاو شي، قبر ورته وکینسته شي، کپړه نه زیات قیمت نه ډېر کم قیمت، دا به ورته وکړي او بس خښ پیا کې. دې نه علاوه دې پسې اسقاط ورکول یا دې پسې میټایي یا غوښې ورکول دا شرعاً نشته ده. دې ماشومانو له طرف نه چې څوک ورکوي، ماشومانو مال ورکي، نو دا بالکل حرام ده، حرام چې د ماشومانو مال څوک ورکوي. او یاد وساتئ چې کوم کس موجود نه وي
او هغه اجازه نه وي کړی هغې مال نه هم نشي ورکولی نو اول خو موږ دلته مصیبت جوړ کړو د ماشوم مال هړپ کړو بیا په جمعو کې هړپ کړو او بیا په څلوېښتې کې او درېیمې کې هړپ کړو او خلکو باندې خورو او خلک هم راځي الله دې وبخي الله دې وبخي یاد وساتئ د ماشوم مال دا او دا د آیت تحت راځي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما بشک هغه کسان چې دو خوري مالونه د یتیمانو په ظلم انما ياكلون في بطونهم نارا بشک دا خلک په خپلو خېټو کې اور خوري اور داخلوي دا خو دې دنیا کې دا چې خوراک کوي نو ځان ته نه ورپوهېږي اصل کې دا د اور سبب ده او دې له وجې نه شریعت د دوی حقوقو خیال ساتلی دی همونږ ته تنبیه راکړې ده چې مال ته بیا نږدو هم نه ورځئ خوړل خو ډېر ګران کار دی که خورې بیا داسې وبولې چې ته اور خېټې ته اچه او دې یتیم په سر باندې لاس الله اکبر کبیره کېښودل دا ډېر لوی برکت لري او دا یتیم ماشوم چې کوم دی د یتیم تربیت کول الله پاک په دې باندې ډېر خوشحالېږي پیغمبر علیه السلام دا ګوتې مبارکې دوه داسې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته نیسي او فرمایي انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا او دا ګوتو میز کې لږ غوندې ورتوالی راوست دا د بخاري شریف حدیث دی زه د یتیم کفالت کوونکی به جنت کې داسې یو نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې همسایه‌ګیري ګاونډګیري تا ته میلاویږي په څه باندې د یو یتیم خیال ساتلو باندې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ما روان دی او عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما په بازار کې یو ماشوم ولیدلو چې یتیم و او د هغوی کپړې ولیدې چې ډېرې زړې او شلېدلې وې خپله چوغه یې راوباسله او دې ماشوم ته ور واغوستله ولې چې پیغمبر علیه السلام د یتیم په بابت کې کوم فضیلتونه ورته ښودلي وو هغه فضیلتونه د دوی مد نظر وو دې سره سره د یتیمانو مور چې وي هغه کونډه زنانه ډېره زیاته پریشانه وي ډېرې زنانه غریبانانې داسې وي چې خپل یو دوه ماشومانو دپاره خپل تور ویښتان سپین وګرځوي او ځان بوډۍ کي خو د دې بچو دپاره دا هر قسم محنت او مشقت اوچتوي زنانو سره چې کومې کونډې وي دې سره هم په شریعت کې ډېر زیات فضیلت راغلی دی چې څوک د کونډې او د مسکین خیال ساتي او د کونډې او د مسکین قدر کوي نو دته د جهاد او د روزو نیولو هومره ثواب میلاویږي دې په بنا باندې موږ ته پکار دي چې د زنانو کونډو زنانو د یتیمانو د وجه عزت او خیال وساتو الله تبارک وتعالی دې مونږ او تاسو ته توفیق نصیب کړي چې مونږ او تاسو قدر وکړو د زنانو هغه زنانو چې کوم کونډې او مونږ ته الله تعالی جل جلاله امنواله امتحانا را پرېښي وي پیغمبر علیه السلام کونډو زنانو کې
څو زنانو سره نکاح کړی و او قوم ته امت ته یې دا وښایل چې د کونډې زنانه حقوق دي د هغه حقوقو کې یو حق دا هم دی چې د دې تربیت په هم خپل ذمې باندې اخلي. الله تبارک وتعالی دې مونږ او تاسو ته د چا یتیمان راپرې نه دي او نه دې الله تبارک وتعالی داسې کونډې رنډې زموږ تاسو په خاندانونو یا بل مسلمان ولې راته حواله کړي او کا بالفرض شي الله پاک دې د هغوی قدر و احترام او صحیح تربیت کولو او د دې حقوق ادا کولو توفیق نصیب فرمایي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.